نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو دا د سیرت په سلسله کې بیان شروع نن هم دا غینا یو حصہ بیانو الله دی توفیق نصیب کی مخکې دا خبره ذکر شوی وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د دین دعوت شروع کو او بیا الله ورته وفرمایل چې دا خپل رشتہ دار د قبیلې والا خلک دا دې دین ته راوبله هغه واقعه وشوه نو چې کله د مکې مشرکانو دا وکتل چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ملګرو کې سات په سات زیاتوالی راځي دا ډیریږي نو قسم قسم مشورې او چالونه دا شروع کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلل څه کسانو مشرکانو مشوره وکړه او یو دوه کسه نبی علیه الصلاة والسلام ته راولېږل نو هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووې چې که ته ډېر مال دولت غواړې نو به دله موږ راجمع کړو که ته ښایسته ښځې او جینکۍ غواړې نو هغه به درته موږ راجمع کړو او که ستا دماغو کې فرقي نعوذ بالله ته لیونی نو ستا علاج به وکړو دا ټولې د ګستاخۍ خبرې وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه مال غواړم نه حکومت غواړم نه دولت غواړم نه ښځې غواړم زه دا غواړم چې تاسو د یو الله عبادت وکړئ
او زه الله پیغمبر تاسو ته رالیږلی ما تاسو زما پیغمبري ومنئ. نو هغوی د دې خبرو نه انکار وکړ چې جګړه خو په دې جوړه ده چې موږ تا پیغمبر نه منو. بهر حال هغوی نامراد واپس لاړل. نو آخري دا مشوره وکړله چې اوس کم چې مسلمانان دي نو چې دوی ته مونږ تکلیف ورسوو، دوی وهو ټکوو بېعزته کوو یې، په دې فیصله وکړه. نو مسلمانانو باندې ظلم شروع کړ. حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت یاسر، حضرت عمار، دا هغه صحابه کرام دي چې دوی په ابتدا د اسلام کې ایمان راوړی او کافرانو په دوی ډیر ظلم و تشدد کو، وهلې ټکولې، په سکروټو یې اچول، ګرمو شګو باندې به یې سملول، ګټې به یې ورته په سینې کېښودې، نمبر په نمبر باندې به پې یو یو راته ووهوې چې ستړی به شه نو بیا به ته بس کړه نو بل به کس به پې راغی. دا ظلم یې شروع حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک ته هم تکلیف رسول شروع کړو. هغه چې خندنۍ پورې کول یا خو جدا وي. نبی علیه الصلاة والسلام یو بازار به لګېده، هغې ته لاړ، لا میله چې ورته مونږ وایو. اول ته خلکو ته دا اعلان کو، ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو لا اله الا الله ووایئ، یعنی الله یو ومنئ نو کامیاب بشئ. ابو لهب هغه به ورپسې و، ابو جهل به ورپسې و، چا به پې شګې شیندلې، چا به پې خاورې شیندلې. ابو لهب به وي یا خلکو د دې سړي په خبرو کې رانه شئ، دا ډېر خراب سړی دی، نعوذ بالله. ده ګوره دی تاسو د لات او د عزا نه منې کوي. لات او عزا د هغوی غټ غټ بوتانو، او دی وایي چې یو خدای دی، او دی ګوره دی لات او عزا او دی بوتانو ته په سپک نظر باندې ګوري، حتی چې په ګټو به خلکو ویشته، د بدن مبارک نه به وینې روانې شوې. یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام حطیم کې مونځ کوي، د کعبې مبارکې نه یو طرف ته لږه ټوکړه ده، د هغې بونډې دیوال را چاپېره دی، دا د کعبې حصه ده، خو د کعبې د چت نه جدا پاتې شوې ده. هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی او عبادت کوي. نو یو ظالم عقبه ابن ابي معيط ته هغه نوم دی، هغه راغی او د نبی علیه السلام په دې مرۍ کې څادر واچو، او څادر یې تاو که تاو که نبی علیه السلام ساه یې بنده کړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی، وی یا بدبختو تاسو هغه سړی قتل کوئ چې هغه وی ربي الله، زما رب الله دی. اتقتلون رجلا، هغه سړی قتل کوئ چې هغه وی زما رب الله دی. تاسو نه څه غوښتي، تاسو ته څه تکلیف رسولی؟ نبی علیه الصلاة والسلام یې د هغه نه خلاص کړ. بیا یو ورځ داسې و، نبی علیه الصلاة والسلام حرم شریف کې مونځ کوي، نو چې په سجده باندې پرېوت، نو ابو جهل چاته ووی، وی دغلته کې یو لرې پروت دی،
اوخ ابه څوک رانه وړي چې د ده په دې څه ټکي دي نو د اوښ لرې خو ډېر غټي نو رایې وړه ظالمانو نبي علیه السلام چې په سجده باندې نو په دې حالت کې ولا په دې املا باندې کېښود نو د اوښ لرې خو 4-5 کسه نشي اوچتولی رسول الله مبارک د هغې نه نشو پاسېدی فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها دغه ورځو کې د 5 یا د 6 کالو ماشومه هغه راله او څه په زورونو باندې هغه لرې هغه د نبی علیه السلام د شانه وغورځو ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه دا غټ غټ کافران دي ناستو خندل به د خندانه به ور غړېدل په دې خبرو چې موږ د نبي علیه السلام ته تکلیف ورسو هغې ورته بد رد ووي ماشومه وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی مه خفه کېږه بچیه ستا پلار ته به الله غلبه ورکوي دا تکالیف رسول الله مبارک باندې شروع په مکه مکرمه کې صحابه باندې شروع قسم قسم تکالیف په دې دوران کې یو ورځ چې کومه دی نبی علیہ السلام دعا وغوښته اللهم اید الاسلام باحد العمرین خدایا دا اسلام په دې دوو عمرو کې په یو باندې محکم کې مضبوط کې یو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او دویم چې کوم دی عمر ابن هشام د دې ابو جهل نومو وی په دې دواړو کې یو ته اسلام نصیب کې ځکه چې دا ډېر زورور او د مکې مکرمې مشران خلک دی تکړه دي بهادر دي نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړه بله ورځ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه راغی په دې نیت را روان دی د کور نه چې نبی علیه السلام قتل کومه په لاره کې ورته خبرې څوک میلاو شو اراده بدله شوه اوږده واقعه ده اراده بدله شوه او راغلل د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای کې او کوم کور کې به ناستو صحابه کرام به ورسره و د صفا ډیرۍ د پاسه دا کورو د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه هغه کور ته راغی ناغي خو به ځان پسې دروازه بنده کړې وه ځکه چې په دې پوه یو چې کافران موږ ته تکلیف رسوي وهیټه کوي مو بېعزته کوي مو او د الله د طرف نه دا حکم نشته چې تاسو جواب ورکړئ جواب به نه ورکوئ دا تکلیف به برداشت کوئ ځکه چې دا وروستو ډېر رنګ راوړونکی تکلیف دی نو ابو عمر ابن خطاب راغی ورې وټکو چا په دې چاودو کې ولیدو یا رسول الله دا عمر دی ځکه د هغوی خو دا یقین و چې عمر راځي نو د خیر خبرې له به نه راځي هغه سخت مخالف سړی دی د اسلام مخالف دی د رسول الله مبارک مخالف دی د دې نه مخکې هم صحابو ته تکلیفونه رسولي وو د دې خبرې نه مخکې حضرت حمزه ایمان راوړی د نبی علیه السلام تره دی هغه چې دا خبره واورېده نو راپاسې تورې راوښکله وی که په ښه خیال راغلی خو ښه ده او که په بد خیال راغلی نو د دروازه کې به دا سر د دې تنې نه جدا کړم ور ورته کولاو کړ ور یې ورته کولاو کړ حضرت عمر راننوت رسول الله مبارک راپاسېد د دې ګریوان یې ونیو وی عمر لا اوسه پورې ستا سر ته عقل رانغې اوسه پورې ته پوه نه شوې
د اسلام په حقانیت باندې دومره رعب په عمر راغی هغه یا رسول الله پوه شو او فورا یې وی زه ایمان راوړو راغلی کلمې ویله مسلمان شو دا 40 مسلمان دی دې نه مخکې یو کم 40 مسلمانان روایتو کې راغلي دي برابر شو دا 40 مسلمان دی بیا د نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښتو نبی علیہ السلام ته وی کلاو مونځ مه کوه کلاو ذکر مه کوه کلاو کلمه مه وایه دا خلک تکلیف رسوي خو هغه وی نه د عمر غیرت دا خبره نه برداشت کوي زه به خامخا په کلاو دا خبره کوم نو عمر ته چا څه نشو ویلی دا یو سلسله روانه وه د هغه په برکت باندې الله دا مهرباني وکړه چې لږ غوندې د مسلمانانو ملګرتیا ډېره شوه تکړه ملګری چې د پخوا کې نو ته به چې کوم دی ډاډی ته به پرې زړوري او بیا دا چې هغه د خاندان والی هغه د قوت او طاقت والی هغه نه ډر وي یریدونکی نه وي نو داسې ملګری چې دې وي نو په خطرناک ځای کې به هم تا ته خطره نه محسوسېږي نو حضرت عمر د ایمان راوړو نه بعد مسلمانان خوشحاله شو ډېر خو د کافرانو تکلیفونو رسولو کې کمی نه راته تر دې چې ابوبکر صدیق هم د هجرت اراده وکړه او بیا نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ووی چې تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ حبشې ته لاړ شئ هجرت وکړئ هلته کې کوم بادشاه دی نصراني دی د عیسی علیه السلام په دین باندې دی د هغه نه د خیر توقع کیدی شي نو څه کسان لاړل هلته هجرت یې وکړو د مکې مشرکانو خیال ته دا راغله چې دا خلک هلته لاړ اوس به دا دین اسلام هلته خور شي دلته هم خورېږي هلته نو دا به موږ ته ډېر نقصان ورسي نو څه کسان ورپسې هلته لاړل په دغه هجرت کوونکو کې یو د جعفر ابن ابي طالب دی د نبي علیه السلام د تره زوی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه هغه دی پکې نو چې لاړل نجاشي به ځان سره تحفې تحایف ډالۍ وغیره وړې وې نجاشي بادشاه سره ملاو شوي دغسې زموږ د وطن نه څه کسان دي بېدینه شوي دي نعوذ بالله او ستا دې وطن ته راتښتېدلي دا فسادیان خلک دی ناکاره د خپل پلار نیکه دي پرېښی دی نو دا مونږ ته حواله که هغه ورته وی ښه هلکه وی دلته کې څوک شته هغې راوغواړئ راویې غوښتل صحابه کرام هغې راوغوښتل نو نجاشي بادشاه ته تپوسونه کول او حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه هغه ورته د هغې جوابونه کول وی دا خلک راغلی داسې ستاسو متعلق وي هغه وی بادشاه اول دا تپوس د دوی نه وکړه چې مونږه غلا کړې ده نو راتښتېدلي یو نو هغه ته تپوس وکړو وی دا وی نه غلا خو یې نه ده کړې وی قتل یې کړی دی دا تپوس ته وکړه چې دی قتل کړی بیا راتښتېدلي دي وی چې نه قتل خو هم نه دی کړی وی دا چېرته څه خراب غوندې خلک دی ملک کې فساد پیدا کوي که څه وی نه دغه خو هم نه ده نو وی چې نه ده نو بیا تاسو ته څه ضرورت دی
زما ملک دی، زما ملک ته راغلي دي، زما په حکمرانۍ کې دي او دوی به یې دلته. هغې حیران شو تا لا څه وشو. د حضرت جعفر نه یې تپوس وکړو وی دا تاسو څه خبره ده، دا څه شی مو راوړي دي، واقعات څه دي؟ هغه ورته وی چې مونږ جاهلانو، مونږ مردارې خوړې، مونږ شرابونه څکل، مونږ ګندګۍ کولې، مونږ خلکو ته تکلیفونه رسول، مونږ غلاګانې او شوکې او ډاکې کولې، مونږ مردارې خوړې، زناګانې مو کولې، چرته د انسانیت کار مو نه کو، شکل مو د انسانانو خو خوی او خصلت مو د درندګانو. وی الله پاک په مونږ باندې رحم وکړو، الله فضل وکړو، الله مونږ ته یو پیغمبر زمونږ د خاندان نه راولېږه، زمونږ د وطن نه، زمونږ د کلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راولېږه او مونږ ته وی چې دا بوتان پرېږدئ د یو الله عبادت کوئ. مونږ د بوتانو عبادت کوو او بوتان د ګټو نه د لرګو نه جوړ دي، نه ویني نه اوري نه خبرې کولی شي، د ځان نه مچ هم نشي شړلی. نو مونږ ته هغه پیغمبر علیه السلام دا ووی چې د یو الله عبادت وکړئ، یو الله ومنئ، دا پرېږدئ. نو مونږ یو الله عبادت شروع کړو. هغه مو به حیثیت پیغمبر ومنه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بوتان هم پرېښودل، شراب هم پرېښودل، غلاګانې، ډاکې، قتل و قتال، د خلکو سره نقصان او بد کول، دا مو پرېښودل. د هغې مقابله کې د یو الله عبادت هم وکړو، خلکو سره مو احسانات وکړو، ګاونډیانو سره مو ښه سلوک وکړو، شرابونه مو پرېښودل. نو چې دا کارونه یې موږ شروع کړل، نو دا خلک زموږ د مکې دا زموږ مخالف شو او هلته موږ ته تکالیف را رسول، وهل، ټکول، بېعزته کول، دا یې کول. نو موږ ته زموږ پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسو لاړ شئ حبشې ته. بس هغې ته یې ووایي، بادشاه ورته ووایي ځئ په خپله مخ او هغه خلکو ته چې کومې تحفې راوړې وي هغې ته یې ووایي دا تحفې دوی واپس ورکړي. زه د خدای په یووالي باندې او د یو پیغمبر په رسالت رشوت نه علم. دا تحفې نه دي، دا ډالۍ نه ده، دا رشوت دی، دا نه علم، دا واپس کړي. دوی چې کله واپس رالم حیران پاتې شو، اوس څه وکړو؟ یو کس پکې وي ماله چل راځي سهار له بادشاه ته بله خبره کوو، مشرکانو کې بادشاه ته ورغی ورته یې وی چې د دې خلکو نه د عیسی علیه السلام متعلق تپوس وکړو، چونکې د عیسایانو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا خو ډېره غلطه خبره وه. او عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، د الله بنده دی، د الله رسول دی. وی دا تپوس ترې نه وکړه، نو دا یې خیال و چې دوی به ورته ووایي چې هغه د الله زوی نه دی. نو بیا به بادشاه په دې خفه شي، غوسه به شي. نو چې غوسه شي نو بس وبې شړي د ملک نه. سهار له بادشاه ته دوی خبره وکړه. بادشاه بیا هغې راوغوښتل، وی تاسو د عیسی علیه السلام متعلق څه وایې؟ عیسی علیه السلام متعلق هم څه رایې ده، څه نظریه مو ده، څه عقیده مو ده؟ هغه وی زمونږ د عیسی علیه السلام متعلق هغه عقیده او نظریه ده کومه چې موږ ته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي و. هغه دا ده چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، د الله کلمه ده، د الله د طرف نه روح دی. نجاشي بادشاه ځمکې ته لاس ښکته کو، داسې یو بسرې غوندې څه ډکې یې راواغست. وی زما د قسم په الله چې عیسی علیه السلام د دې نه ذره بر سیوا نه دی. مشرکان شرمنده او ذلیله شو او هغې ته یې ووایي اوسېږئ په دې ملک کې او چې څه حاجت او ضرورت هم راځي نو ما سره ما ته وایې.
او مشرکانو ته وي ځئ په خپله مخه تښتئ هغې راوشړل دا د دین اسلام دپاره صحابه کرامو دا قربانۍ ورکولې دا تکالیف برداشت کول او دویم هجرت هم بیا شوی دی حبشې ته هغه بیا ډېرو کسانو کړی چې یا سي سړي دي او سوله یا څه خوا او شا سطر دا پکې زنانه دي ډېرو کسانو هجرت کړی او بیا دا سلسله جاري وه د دې خبرې د دې تکالیفو د دې مصایبو د دې سختو خبرو چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په منځ کې یو تکلیف بل راغی په 10 کال د نبوت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي مبارکه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها او د نبی علیه الصلاة والسلام تره چې هر وخت د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې ابو طالب اگرچې مسلمان نو ایمان نو راوړی خو د نبی علیه السلام پشپناهي به یې کوله هغه دواړه وفات شو یو وفات شو لږې ورځې پس پسې بل وفات شو نبی علیه السلام باندې دومره خفګان او پریشاني راغله ځکه چې حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېر مینه او محبت یې لره او ډېر خدمت او مال دولت یې چې کوم دی نو د نبی علیه الصلاة والسلام باندې خرچ کو نبی علیه السلام ته د هغې په وفات ډېر غم ورسېد او بیا ابو طالب په هر وخت کې د نبی علیه السلام مرګلتا کوله سختۍ تېرولې هغه چې وفات شو نبی علیه السلام ته په دې باندې ډېر لوی خفګان میلاو شو دغې وجې نه دغې کال ته عام الحزن ویلی کېږي د غم کال د غم کال به هر حال بیا نبی علیه الصلاة والسلام طائف ته لاړ او هغه خلک یې دین ته راوبلل د طائف خلکو ډېر ظلم وکړ هلکان یې ورپسې کړه په ګټو باندې ایشت د 2 میلو پورې پسې رال نبی علیه الصلاة والسلام دغلته یو باغ و د طائف د ښار نه بار د انګورو باغ او دا د مکې مکرمې 2 کافران مشرکان اسلام دشمنان عتبه او شیبه د پلار نوم یې ربیعه و د هغوی باغ و نبی علیه السلام هلته کېناست هلکان ته واپس لاړ نو عتبه او شیباخ د هغې یو نوکر و د هغې یو غلام و عداس د هغه نوم نصرانی و هغه ته یې وویل چې دغې سړي له څه انګور وغیره یو څه انګور یې راوشکولو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې مخې ته راوړ نبی علیه السلام چې هغه خوړل نو بسم الله الرحمن الرحیم عداس حیران شي وی د شرک په ځمکه بسم الله الرحمن الرحیم د کفر په ځمکه بسم الله الرحمن الرحیم دا کوم ځای نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووی وی ته د کوم ځای وی زه خو د نینوا یم وی ښه ته زما د رور یونس علیه السلام د کلي رسول الله مبارک ورته ووی هغه وی ته یونس علیه السلام څه پېژنې وی هغه هم د الله پیغمبر و او زه هم د الله پیغمبر یم ما ته الله دا علم را کړی عداس د دې نه مخکې مسلمان شوی و چې کله نبی علیه السلام په اول ځل وحی پې راغله او نبی علیه السلام باندې خفګان او یره راغله نو حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه چې کومه دی عداس له هم بوتلی ورقه ابن نوفل له هم بوتلی و نبي علیه السلام او عداس له هم بوتلی عداس سره خبرې اترې وشوې هغه واپس شو نو دا عتبه شیبه یو بل ته ویل لکه وي زموږ په دې غلام باندې هم جوړ جادو وکړه الله اکبر
ځکه هغه خو حالات بدل شو که نه، اثر ظاهر باندې وشو. وی هلکه جوړ پتا یم زه څه سحر جادو. هغې ورته ویې نه، دا د الله حق نبی دی، خاتم النبیین دی، ایمان پې راوړئ، د ده ملګرتیا وکړئ، د ده په نقش قدم لاړ شي. خو هغې چېرته منله. حتی چې بیا د بدر جنګ کېده، وروستو واقعیت را روان دي، د بدر جنګ کېده نو بدر جنګ له دوی دواړه تلل، نو دا عداس یې د خپو پورې ونښته. وی خدای ته وګورئ، د پیغمبر مقابلې له مه ځئ، هلاکېږئ، تباه کېږئ. اخو مسلمانو تاسو تباه کېږئ. وشوه داسې چې د بدر په جنګ کې چې 80 کسان کافران که مردار شوي وو، نو په هغې کې 2 کسه عتبه او شیبه هم، او کوم شړ کوي ته چې صحابه و غورځولي وو، دا عتبه او شیبه هم پکې وو. عداس ورپورې نښتی و چې مه ځئ. هغه وي څه وکړو؟ قومي غیرت دی، اوس قومي غیرت دی. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نه واپس راغی، ډېر په خفګان پریشانۍ. دا ورځ شپې تېرېدې، صحابه کرامو خو چا حبشې ته هجرت وکړو او بیا دا سلسله روانه وه د دې صحابه او د نبی علیہ السلام د تکالیفو. او څه وخت پس چې کومه ده، نو بیا کافرانو نورې مشورې وکړې، د هغې متعلق به انشاءالله آینده وخت کې خبره کوو. د دې وجې نه محترمو، د دې سیرت د بیانولو مقصد زمونږ دا دی چې مونږ د خپل نبی او د صحابه کرامو د هغې د حالاتو نه خبر شو چې دوی د دین له څونه قربانۍ ورکړي، دوی څونه تکالیف برداشت کړي دي. مال دپاره نه دي، دولت دپاره نه دي، جیداد دپاره نه دي، د دنیا د عزت دپاره نه دي، د الله د دین د خاطره دا تکالیف. او د هغې په برکت الله دنیا کې مغې سرخرو کړو او آخرت کې به هم چې کوم دی نو هغه کامیاب وي. نو موږ له دا پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړو، د صحابه کرامو نقش قدم باندې زندگی وکړو، نو الله به زموږ دنیا او آخر دواړه ښایسته کړي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.